أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هاغ کسانو چی ایمان مراوڑے اوفو بالعقود پورا کوئی تاسو اغی وعدو لرا کد اللہ سرمووی کد انسانانو سرمو کڑیوی ٹولی پورا کوئی. احلت لکم بهیمت الانعام حلال کرلے شوی دستاسو دبارا هغ بے زبان ساروی اغا چار پایا الا ما یتلا علیکم مگر هغ ندی حلال چکم تلاوت کولے کیگی پتاسو لوستلے کیگی پتاسو حرمت دہغی غیر محل الصید پدس حال کی چنئی تاسو حلال گنون کی اخکار لرا وانتم حرم او یئی تاسو پا احرام کی ان اللہ یحکم ما یرید بے شک اللہ تعالی پیسلہ کوی حکم کوی ما دہاغس یرید چس اواری. یا ایها الذین آمنوا هاغ کسانو چی ایمان مراوڑے لا تحلوا شعائر اللہ حلال مگنی تاسو یا مانا دا سپکاوے مکوئی بیزتی مکوئی تاسو دا شعائر دا اللہ دا نخو دا اللہ ولا الشهر الحرام او ندا غمیاشت محترم معزز ولا الهدي ولا القلائد او ندا هدی مراد د قربانی ساروی نسپکاوی مکوی تاسو د قربانی د ساروی ولا القلائد او سپکاوی مکوی تاسو د قربانی د ساروی چې امیل یا سپټ ورته ورچولې شوی وی ولا آمین البیت الحرام او سپکاوی مکوی یا نقصان مرسوی تاسو اغی قصد کونکو تا چه قصی کرده ده د بیت حرام د کعبی مبارکی یبتغون فضلا من ربهم پدس حال کی چه دوی تلاش کوی فضل در رب خپل ورزوانا او رضامندی د اللہ وَإِذَا حَلَلْتُمْ او هر کل چه حلال شئی تاسو یعنی د احرام نبہر شئی فَاسْتُوَادُوا نبیا کوئی تاسو خکار لرا بیادر لخکار جائز دے مباح دے. ولا یجرمنکم او باعث نشی بتاسو یا رب برانگیخت دین کی تاسو یا بلمانا مجرمان دین کی تاسو لرا شنآن قوم اغبغز او دشمنی دہغ قوم ان صدوکم چی منکڑی وی تاسو عن المسجد الحرام د مسجد حرامنا ان تعتدو چه تاسو ظلم وکی پا دوی زیادے وکی د دوی سرا وتعاونوا علی البر والتقوى او امداد کوئی د یو بل سرا تعاون کوئی د یو بل سرا پا نیکی کی او پا تقوی کی ولا تعاونوا على الاثم والعدوان او امداد مکوی د یو بل سرا په گناہ کی او په ظلم زیاتی کی. واتقوا الله ویرگی د اللہ نا ان اللہ شدید العقاب بے شک دے اللہ تعالی سخت سزا ورکون کے. حرمت علیکم المیتتو حرام کلے شوی دی پتا سبان دی مردارا والدم او وینا ولحم الخنزیر او وخد خنزیر د سور وما احل لغیر اللہ به او هاغا چی اغستلے شوی وی پی نم د غیر اللہ پا حقی باندی یعنی د اللہ د نوم نه علاوه د بل په نوم ذبح شوی وي.
والمنخنقه او هاغه مړ ساروی چې مړ شوی وي پاغه مړی خپي کېدلو سره والموقوذه او هاغه ساروی چې مړ شوی وي په وشتلو سره په ګټ وغیرہ چا وشته وي او مړ وي والمتردیه او هغه ساروی چې رارغړېدلې وي پر رارغړېدو سره مړ شوی وي والنطیحه او هغه ساروی چې مړ شوی وي پاغه وخلو د خکر سره یو ساروی ولګي بل وخي او داغه وخلو د وجناغه مړ شي یا نور څه اکسیډنٹ وغیرہ کې ولګي او مړ شي ذبح نه کی او مړ شي نو داغه خوراکم جایز نه دی وما اکل السبع او هاغه چې تن خوراک کړي وي درندگانو او مړ شوی وي الا ما ذکیتم مگر هغه نا یعنی هغه خوراک درل جایز دی چې ذبح کوي تاسو پنځه ساروي چې پنځه قسمه چې کوم ذکر شول کدا د مړ کېدلو نه مخکې ستا په قابو کې راغی او د ذبح کو نو بیا جایز وما ذبح علی النصب او حرام کړل شوی دي ستاسو د پاره هاغه چې ذبح کړل شوی په نوم د بوتانو په نوم د بوت ذبح کړی یا بوت ته نظر کړی وان تستقسموا بالازلام او حرام دی پتاسو چې تاسو تقسیم وکړئ د دې غوښو یا د نورو سیزونو بالازلام په غشو سره ذالکم فسق دا سیزونه ستاسو د پاره دا دی خاوند د فسق فجور د ګناه اليوم يئس الذين كفروا من دينكم نن ورځ نا امید شوي دي هغه کسان چې کفر کړي د دین ستاسو نه نن ورځ نه مراد هغه مقاد حجۃ الوداع نا امید شوي دي وس هغه دا امید نشته چې د اسلام به من ختم کو میټاو وای کو فلا تخشوهم پس میرے تاسو د دوینا وخشونی او ویرے زمانا اليوم اکملت لکم دینکم نن ورځ مکمل کو ما ستاسو د بار دین ستاسو واتممت علیکم نعمتی او پورا مکو پتا سو باندې نعمت خپل ورضیت لکم الاسلام دینا او ما خوخ کو ستاسو د بار اسلام بطور دین فمن اضطر فی مخمصه پس هاغه څوک چې مجبور شي فی مخمصه پاغ ډیر لوګ کې غیر متجانف لاثم او نوی دې مایل کیدون کې گناه تا فإن الله غفور رحیم نو بس بیشک الله تعالی دې بخون کې او مهربانا یسألونک ماذا احل لهم دوی تپوس کوي ستانه اے حضور صلی الله علیه وسلم ماذا احل لهم چې سسیز حلال کړل شوی دی د دوی د پاره قلت ورته اوه اے نبی علیه السلام احل لکم الطیبات حلال کړل شوی دي ستاسو د پاره هغه پاکیزه سیزونه وما علمتم من الجوارح او حلال کړل شوی دي ستاسو د پاره ښکار د هغه ښکاری زناورو چې تاسو تعلیم ورکړی وي پوهه ورکړی وي هغې ته من الجوارح او وي دوی زخمی کوونکي ښکار لره مکلبینا په داسې حال کې چې لیږونکي یې تاسو دوی لره تعلمونهن او تاسو پوهه ورکړی وي دوی ته تعلیم ورکړی وي دوی ته مما د هغې پوهې نه علمکم الله چې درکړی د تاسو ته الله تعالی فکلوا مما امسکنا علیکم نو پس خورئ تاسو مما د هغې ښکارنا امسکنا علیکم چې د ښکاري سارو د ښکاري زناورو ونیولو ستاسو دپاره
واذکر اسم الله علیه او اخلی نم د الله په دی باندې چې کله لیږي د ښکاري سپی یا باز یا بل څه ښکاري ځناور. واتقوا الله ویریږئ د الله نه ان الله سریع الحساب بېشک الله تعالی د زر حساب کوونکی. اليوم احل لكم الطيبات نن ورځې حلال کړلې شوي دي ستاسو دپاره پاک څیزونه. والطعام الذین او خوراک د هغې خلقو اوتو الکتاب چې هغې ته ورکړلی شوی دی کتاب حل لکم حلال دي ستاسو دپاره. وطعامکم او ستاسو طعامونه ستاسو هغه مذبوحې حل لهم حلال دي د دوی دپاره. والمحصنات من المؤمنات او هغه پاک دامنی خزی د مومنانو نا یا ازاد مومن خزی. والمحصنات من الذین او ازاد پاک دامنی خزی من الذین دهاغ خلقنا اوتو الکتاب من قبلکم چې ورته ورکړلی شوی دی کتاب مخکې ستاسو نه. اذا آتیتموهن اجورهن په هغې وخت کې چې تاسو ورکوئ دوی ته هغه اجرونه هغه مهرونه د دوی. محسنین په داسې حال کې چې یی تاسو نکاح کوونکي غیر مصافحین نه یی تاسو گناه کوونکي زنا کوونکي. ولا متخذی اخدان او نه یی تاسو هغه نیونکي پټو دوستانو پټو تعلقاتو لرا. ومن یکفر بالایمان او چا چې انکار وکړو د ایمان نه فقد حبط عمله نو پس یقینا ضایع شو برباد شو عمل ده. وهو فی الاخرة من الخاسرین او وی بده په آخرت کې د تاوانیانو نه.